السلام علیکم دوستانو زن تاسو د پاره خاص کر د پښتنو د پاره یو ویډیو جوړوم چې ما په زندگی کې څه لیدلي او په ما څه تیر شوي دي. دا وګوره، دا د ټول لګېدلی وم په ګولۍ باندې، دومره ډېر لګېدلی وم چې دا د دې ځای نه ونیسه دا خېټه مې دلته به مې غټې متیازې کړې، په دا ملا باندې مې کولمې وتې وې، داسې پوره دومره زیات لګېدلی وم او دا خوا مې دومره لګېدلې وه چې خالي پکې هډوکې پاتې دي. بس دا وګوره، دې کې صرف هډوکې پاتې دي بس، او پټې دي پکې، بس پټې هم نشته دلته، خالي بس هډوکې دي. کله کله دا هډوکې مې د لګي که نه سیده مې د مغزو ته شاټ راځي، جټکې راځي، لکه دومره زیات زه لګېدلی وم. دا خپه مې لګېدلې وه، دا وګوره دلته ګولۍ پرې وتې وې، دا مخامخ سیټ نه لګي وه، دلته ګولۍ پرې وتې وې، دلته لګېدلې وه سیده په دې ځای کې ماته وه، دلته پرې برسېران ګولۍ تلې وه. خو زه نن تاسو دپاره صرف زما د جسم مقصد دی که نه، دې دپاره تاسو ته دا خبره کوم چې په دې دنیا کې که په کروڑونو روپۍ ګټې که نه، په کروڑونو په اربونو، بیا هم څه ترېنه جوړېږي نه، او که په خالي ځان له روټۍ پیدا کوي بیا هم څه نه جوړېږي. اصلي مقصد دی د انسان عبادت چې د الله عبادت چا وکړه کامیاب دی. ولې چې زه چې کله په ګولۍ ولګېدم په کلاشنکوف داسې په نږدې په مخامخ 2 کلاشنکوف یې راباندې وچلېدې، خو زما یې څه قصور نه و، ولې چې د یخني ورځې وې، زه د بنو اوسېدونکی یم، د بنو شباشاه شیخان اوسېدونکی یم، امان الله شاه مې نومه دی، او موږ په سیالکوټ کې 22 سال وشول چې سیالکوټ ته راغلي. زه چې کله 2 کسان وویشتل که نه، هغه به ما معاف هم کړل، داسې مې معاف کړي چې کلاشنکوف مې پرې نیولی و، معاف مې کړ، لکه د جیل نه مې هم خلاص کړه. خو زما صرف دا مقصد و چې زه چې کله په ډزې ولګېدل نو اول خو زما په جسم کې څه یا نه وه، ولې چې ټول شلېدلی یم، تاسو په مخامخ یم که نه. زه نن دا خبره ځکه تاسو ته کوم خاص کار پښتنو دپاره چې زه کله په ډزې ولګېدله زما هر څه شلېدلي، نو اول خو ما ته کلیوالانو وایي چې تا کې څه یا نه وه، موږ دلته په تا لاس کېښوده ته ختم وې. مور مې راغله، هغې چې زه کله په سینا پورې ونیول که نه، ما جسم ته دوباره روح راغی، او چې روح راغی نو مور مې او ماما مې د بنو اسپتال کې ما ډاکټر ته وویل چې ډاکټر صاحب د کولمې را دننه که زه سیده کېدی نه شم، په ملا وتې وې، نو هغه چې دننه کړې زه سیده شل، ما ورته چې بس اوس صحیح شمه. نو د بنو نه پېښور پورې یوړل او بار بار به مې راباندې مور لاس ږده چې دا مړه ده که جمدی دی. ما ورته چې مور یې لاس ما راوړه، بس زه جمدی یم او جمدی یم که نه. چې کله یې پېښور اسپتال ته ورسول، هلته مې تر د شپې نه پروت وم، سهار مې اپریشن وشوې، خو بیا ما چې څه وخت تېر شه که نه، دا ویښته میښته هر څه زما ختم وي، وینه رانتلې وه، بس تش مړی د هډوکي غوندې پروت وم، لکه خالي تش هډوکي. چې بیا ما هلته په بیډ باندې خوب ولیده چې داسې مخامخ زما بیډ وي او یو راته مخامخ بل بیډ وي. زه سهار 9 بجې اوده شوی وم، اوده نه وم، خو بس هسې خالي سترګې مې ورغلې وې، سترګې مې معمولي درنې شوې که نه، لکه په خیالونو کې مې ولیده، اوده نه وم. دا ما په خیالونو کې ولیده چې ما ته چا وویل چې زه داسې په یو کمره کې ناست وم مخامخ، او داسې راته مخامخ دروازې ته مې کتل، غټه غوندې کمره وه، کمره دغسې وه، داسې غټه کمره وه که نه، په یو کونه کې یو هلک ناست و، یو کې بل هلک ناست و،
هلته یو هلک دلته بل هلک مخامخ زه وم او داسې ګیټ و که نه چې کله په داسې ګیټ باندې ما ګیټ طرف ته خیال کو نو ما ته چا وویل چې اسرائیل علیه السلام را روان دی چې چا نه به روخخلي بس زه ورته ګورم چې د اسمان نه راکوز شو او چې څنګه لاندې راغی که نه ما نه یې روخ اخیسته اول په ځمکه مخامخ راته ودرېده خو چې ما ته یې داسې لاس راکو که نه چې لاس یې راټولو ده بس دومره ما ونه داسې وکړ چې یا الله ته ما بچ کړې که نه چې ما نه یې روخ اخیسته نو فرشتې ورته غوږ پورې څه وویل هغې اجازت ورنکړه که څه حساب و چې الله پاک فرمایي چې بس پرېږده نو ما نه یې روح وانخیسته زما په مخ کې د یو کس نه روح واخیسته هغه د لرې ځای نه یې ونه راواخیسته هغه مړ شو الله ته یې وویلې د بل کس نه یې روح واخیستو هغه مړ شو او ما ته یې داسې د سرې سترګې راواړولې په هغه ځای کې ولاړو د لرې ځای نه یې خلکو نه روحونه دوه کسانو نه روحونه راخیستل په هغه ټایم زما هم د بریتونه معمولي شنه شوي وو د هغه دوه هلکانو نو منګه واړو که نه چې دا زه لګېدلی وم نو چې دوه کسانو نه یې روحونه واخیستل ما نه یې وانخیسته خو چې څنګه بار ووته که نه دومره دروند دروند قدم یو چې څنګه د اسمان نه راکوز شه ځمکه ورلاندې په خوځېدو شوه او بس چې یو قدم یو دلته کې ولاړو د دوه ما نه یې روح وانخیسته دوه کسانو نه یې واخیستل او چې څنګه هغه اسرائیل علیه السلام بار ووته که نه چې څنګه یو قدم بار ووته بس داسې شو غیب شو او دا تور صدر یې په سر کړی و که نه لکه د بلا نه یې داسې ورپسې ګرېده د انګلیش فلمونو کې د جادوګر نه یي چې داسې الوځي په دغه شکل کې راغی و سرې سترګې او دومره اوچت قد یې و لکه 7 فوټ قد یې و زما په مخ کې د دوه کسانو نه روحونه واخیستل خو چې څنګه ووته که نه ما چې زه چېرته منډه کړمه خوا خو ما کې اکسیجن و پیپونه راکې لګي دلته وینې صفایي والا پیپ و وینه به یې صفه کوله د کولمې کې مې ټول ټاکونه یو دلته به مې غټې میتیازې کولې په دې ځای باندې کلیپ ورته لګېدلی و واړې میتیازو پیپ راته لګېدلی و اوف تباه و برباد وم زه خو چېرته خوځېدی هم نه شل او ما چې که زه ټیک یم که نه چې زه راویښ شل نو ما چې یا الله چې دا به اوس څه کېږي بس چې یوه ورځ ما سره په بیډ تېره شوه هغه نه چې نن مې لیدلی د سهار چې سبا هغه ټایم راتله سهار مخامخ بیډ باندې ما ته یو هلک و ټیک ټاک و هغه په سلګو شو او چې په سلګو شو بس هغې ته یې اکسیجن ولګو سیسټر یې راغلې په د خېټه خېټه کې ووی پېښور لیډي ریډینګ هسپتال کې هغه مړ شو او چې هغه مړ شو په هغه بیډ باندې بل کس راوړ بل یې پې واچو هغه هم پې یوه شپه تېره کړه ټیک ټاک و د مشین یې لاس خالي نیولی و هغه یوه شپه پې تېره کړه دویمه ورځ ته هغه چې بیا سهار ټایم راغی چې ما خوب لیدلی و که نه په بله ورځ ته بس هغه په خوب هم نه په خیالونو کې مې لیدلی و خو بس په ښکاره مې لیدلی و بس چې دویمه ورځ راغله که نه چې هغه یوه شپه پې تېره کړه بله ورځ ته هغه مړ شو بس ما وویل چې یا الله دریام خو زه ومه مې چې یا الله زه به تبلیغ ته ځم زه به لمونځ اودس کومه خو چې ته ماله زندګي راکې بس الله پاک راله زندګي راکړه بیا مې 40 ورځې په تبلیغ کې ولګولې نو دا هر څه ما په د خپلو سترګو ولیدل که نه زه وایم چې د انسان 1000 کاله زندګي شي که نه بیا به مري او که زمونږ څه زندګي ده 40-50 سال زندګي ده نو په دې کې بس دغه 10-15 سال چې دي دا ماشوم وي سړی پوهېږي نه او چې بیا لږ در باندې ځواني راځي بیا د تقریبا د 15-19 25-30 پورې سړی په ځواني وي دغه 10-12 کاله بیا هغې نه پس په بوډاوالي روان شي نو د چا یې څه زندګي نشته دا ټولو پښتنو ته زه وایم چې دا ویډیو ګورئ او څومره یې شیر کولی شئ په څومره زبانونو کې ډبل امپور کولی شئ